کار چې تاسو ته څنګه ما ووي چې موږ اولنی سر د محبت او د مینې نه واغست نو بیا په دې کې زه ټایم بیا نه دی لګېدلی او د الله فضل سره دومره زر په دې کې لاندې چت تیار او بیا له پاسه چت تیار او نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا ربا علم کو لمیرا سات پک نبی دا ہے نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا ربا دا خوشحالو منظر دے دا رنگینو منظر دے زړونه خوشحال دی دا رحمتو منظر دے زړونه خوشحال دی دا رحمتو منظر دے دا رحمتو منظر دے خواږه دعا اختتامی دا ربا ربا خواږه دعا اختتامی دا ربا ربا علم کو لمیراسا د پک نبی دا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا ربا علم کو لمیرا سات پک نبی دا ہے نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا ربا دا خوشحالو منظر دے دا رنگینو منظر دے زړونه خوشحال دی دا رحمتو منظر دے زړونه خوشحال دی دا رحمتو منظر دے دا رحمتو منظر دے خواږه دعا اختتامی دا ربا ربا خواږه دعا اختتامی دا ربا ربا علم کو لمیراسا د پک نبی دا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا ربا علم کو لمیرا سات پک نبی دا ہے نن میں دا یار دستر بندی دا ربا ربا ڈیرا بے حد خوشحالی دا ربا ربا دا خوشحالو منظر دے دا رنگینو منظر دے زړونه خوشحال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. تاسو به شاید پروګرام لایو کتلی وي. ډېر خوندور او ډېر ښایسته پروګرام وشو. دې ټایم کې زه موجود یم دا تحصیلي پرون ضلع شنګره تحصیلي پرون دی د بینګلۍ چې کوم کلی دی هغې کې موږ موجود یو مدرسه تفهیم القرآن. موږ سره د هغې محتمم جناب کرامت الله صاحب ولاړ دی. ډېر خوندور پروګرام وشو. ډېره مننه تاسو موږ ډېر په لوی مینه احتراماتو دلته انوایټ کړو. پروګرام ډېر خوندور وشو. سپیشلي د پروګرام حوالې سره به څه وایي؟ جزاک الله. نو الحمدلله موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ پروګرام ته حاضر شوئ.
او دومره په محبت باندې رالی او دومره په محبت باندې په تکلیف کې موږ سره وخت پاس کو. نو پروګرام خو الحمدلله زمونږ چې څنګه توقع وه د هغه توقع نه زیات خلک په هغې کې شرکت وکړو او هغه خلک پکې شریک شو. بلکې تاسو ټول په دې باندې ګواه یئ چې ځای پکې نه و. ماشاءالله دا یو کنال باندې مشتمله مدرسه ده او د الله فضل سره هر قسمه ملګري زمونږ سره په هغې کې د هرې پارټۍ او د هر یو نظم سره تړلي کسان پکې موجود وو. او زمونږ هم د الله فضل دی زمونږ د مدرسې دا یو بالکل نمایه او یو جدا حیثیت په دې معنی باندې چې زمونږ د هر یو عالم سره او د هر یو تنظیم سره د هغې سره زمونږ محبت دی او مینه ده. او زمونږ د اول سره نه چې د مدرسو دا شوق پیدا شوی دی دا هم په دې بنیاد پیدا شوی دی چې هر څومره طلبه هر څومره شاګردان هغه زمونږ نه فارغېږي نو چې هغې د محبت او د اتفاق او د اتحاد او د مینې دا درس هغه هغوی ته موږ عام کو لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلو ملګرو له خپلو شاګردانو له د اتحاد او د اتفاق درس ورکړی موږ سره چې هر چا وخت ویستلی دی نو هغو هم بیا د دې خبرې اقرار کړی دی چې کومه چې د محبت خبره ده کومه چې د مینې خبره ده او کومه چې د ورورۍ او د اتفاق او د اتحاد خبره ده نو په دغه معنا باندې موږ چې څومره ګرځېدلي وو نو کم اتحاد او اتفاق کم مینه محبت هغه چې موږ سره په دې تفهیم القرآن کې میلاو شوی دی نو انشاءالله په نورو مدرسو کې به هم ډېرې داسې نه چې د هغې موږ نفي کوو. خو په هر حال زموږ عزم دا دی زموږ اراده دا ده چې زموږ په دې مدرسه کې د اتفاق خبرې د محبت خبرې د ادب خبرې د احترام خبرې او زما چې څومره شاګردان دي زما هغې ته دا اعلان دی چې د یو عالم د یو حافظ او دغه رنګې په کلي کې په محله کې او په عام معاشره کې هغې د چا خلاف خبره نه کوي او دغه رنګې د قرآن او د سنت لکه څنګه چې مولانا مودودي صاحب فرمایلی دي چې د قرآن او د سنت ته دعوت راوالی او په ټوله دنیا کې خواره شئ او زمونږ هم دغه دعوت دی د قرآن زده کړه د هغه ماشوم ته په ښه انداز باندې زموږ خپل قاریانو نه هم ډېر مطمئن یم چې هغو ډېر ښه کوشش کوي او د هغه کوشش په نتیجه کې زمونږ په دې مدرسه کې د الله فضل سره نن تاسو چې په خپله ویل ده ښکلا هم ډېره ده او محبت هم ډېر دی او مینه هم ډېره ده. څومره طلبه د سره فارغ شو په هغې کې د ناظرې څومره دا تفصیل مختصر کتون ښه جي دا تفصیل خو زمونږ سره د الله فضل سره ستاسو په دعا باندې دوه کسان زمونږ د تجوید القرآن د تجوید کلاس نه هغه زمونږ نه فارغه شو او دغه شانتې زمونږ نه دوه کسان د حفظ فارغه شو او د هغې نه علاوه زمونږ چې 12 ماشومان هغه زمونږ نه د ترجمې فارغه شو. الحمدلله ستاسو د مینې او د محبت او دعاګانې وجې دي چې دغه درس او دغه ترجمه ورته ما په خپله باندې کړې ده او د هغې نه علاوه موږ سره څومره ماشومان دي په دې ساینتیسو کې دا ټول د ناظرې دي. او جی د دې مدرسې بنیاد هم کله کېښوده هغه وخت صورتحال څه نن پوزیشن سره څومره تعداد دی او مستقبل کې به ستاسو اراده څه نو بس جی موږ چې د دې مدرسې بنیاد کلې نه کېښوده موږ په دې کې اولنۍ کمره جوړه کړه او موږ په هغه کمره کې بس هغه سټارټ واغسته او بیا موږ سره په ګمان کې دا خبره نه وه او سره په یقین کې دا خبره نه وه چې دا مدرسه به دومره فورا او دومره زر جوړه شي او کله چې موږ هغه خپل کار چې تاسو څنګه ما ووي چې موږ اولنۍ سر د محبت او د مینې نه واغست نو بیا په دې کې څه ټایم بیا نه دی لګېدلی او د الله فضل سره دومره زر په دې کې لاندې چت تیار او بیا له پاسه چت تیار او ستاسو په دعا باندې نور هم په دې کې موږ په وخت وخت سره کارونه کوو. دا نور څه وجه نه ده خو زموږ سره د عوامو محبت او مینه ده او دا محبت او مینه په دې وجه باندې چې زموږ د عوامو سره او زموږ د خپلو کم چې زموږ سره مطلب دا دی چې د دې مدرسه کې تعاون کوي د هغې دپاره موږ په مختلفو وختونو کې د هغې دپاره دعاګانې غواړو او د هغه دعاګانو برکت دی چې کم خلک موږ سره تعاون کوي د هغه دعاګانو په برکت باندې هغې هغه برکت په خپل ځان کې اینی او څومره پورې که موږ هغو ته ویلي او که نه ویلي زموږ سره په دې مدرسه کې تعاون کوي. زموږ سره خو جي یو د تجوید شعبه ده یو زموږ سره ترجمې شعبه ده یو زموږ سره د حفظ شعبه ده یو زموږ سره د ناظرې شعبه ده او زموږ د تیروتو کلونو
زمونږ د اولنۍ او د دویمې درجې کلاسونه هم زمونږ سره وي او آینده کې هم زمونږ دا امید دی چې په اوله او په دویمه درجه کې به موږ ځان سره ماشومان داخلوو. تاسو انتهایی شکریا ادا کوم د همدم ټي وي چې تاسو دلته کې راغلي او پروګرام په خپل سکرین باندې وښودو خلکو ته او یقینا زه د دې مدرسې ته چې کله په 2009 کې رالم نو یو کمره د زیر تعمیر وه او نور بلډینګ چې هغه تیار و باقي د هغه هم داسې تیاره شوې نه وه په هغه یو کمره کې مولي صاحب خپل مینه او محبت چې و د هغه وړو سره هغه ډېر زیات و او بلکې باقاعده طور باندې د په خپل لاس باندې کار کړلی دا بلډینګ یې جوړ کړلی تیار کړی د هغې زه چشمدید ګواه یم چې زه په دې کې باقاعده طور باندې مولي صاحب د سبق سره سره په دې کې د تعمیر کار په خپل لاسو مولي صاحب کړی دی او بیا خصوصا د دې کلي د مینې د محبت د وجې نه دا خلک چې دی هغه ډېر زیات د طالبانو سره مینه محبت ساتو د دوی د خلوص او د جذبې د وجې نه د خلکو دلته کې شوق پیدا کېدو هغه ورو ورو باقاعده دلته کې طالبان زیاتېدو هغوی حفظ هم کړلی تجوید ما په خپله په دې مدرسې نه د حفظ او د تجوید دواړه چې دی هغه بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو مهرباني شکریه چې تاسو راغلی دلته کې دا پروګرام تاسو په خپله ویل ده دا د ختم قرآن پروګرام مو د حفظ کسان پکې مو د ناظري پکې مو د تجوید پکې مو الحمدلله دلته کې تاسو واورېدل چې 250 تعداد دی دلته کې موږ سره 250 تعداد دی دا وړوکی ونه کلی دی او لږ مضافات دی ورسره خو د هغې باوجود دلته کې ډېر ښه تعداد دی او بنیادي خبره ده چې مولانا کریم احمد خان صاحب د هغه یعنې ډېر لوی دغه دي پکې محنتونه دي پکې خو دلته کې یو ډېر زبردست ټیم دی د استادانو ښه استادان دي دلته کې یو ډېر محنتي استادان دي قاری اقبال صاحب دی او انیس دی او رضا الله صاحب دی او مختلف داسې استادان دي پکې چې لکه هغه ډېر کم به په نورو ځایونو کې به داسې میلاو وشي نو هغوی ځکه دې ځای ته دا کسان ورسول چې د لږ تعداد باوجود دا ګیر چاپېر دا محله هم کمه ده خو د هغې باوجود دا ځای ته یې ورسول چې لکه 37 کسانو نن په هغې کې شامل وو او تاسو په خپله هغه ویل الله تعالی دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول ستاسو شکریه ادا کوو همدم ټي وي شکریه ادا کوو موږ اکثر اینو چې ډېر دې برکتي محفلو کې ستاسو حاضري دا ستاسو دپاره د مبارکۍ خبره ده د دې نه وروسته زه خپل د ټول علما کرام د دې بنګلۍ د کلي د طرفه د ټول علما کرام او د اساتذه ته مبارکي ورکوم چې دا دوی د خاوره باندې داسې یو د ادارې قیام کړی دی چې هغې کې د روحانیت تربیت کېږي هغې کې روحاني تربیت کېږي زموږ د ماشومانو او دې ته موږ انتهایي خوشحاله یو او مبارکي ورکوو او نن چې د کومو ماشومانو ختم شوی دی نو خپل له طرفه او د دې کلي طرفه هغه ټولو والدینو ته او ټول اساتذو ته مبارکي ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول زه د همدم ټي وي خاص کر د شفیع الله صاحب شکریه ادا کوم چې هغوی د پروګرام له لاله او ډېر ښکلی پروګرام یې وکړو او د خپل د میلمنو چې کوم د دې پروګرام دپاره راغلي وو د هغوی ټولو شکریه ادا کوم چې هغوی زمونږ په دې لږ اپیل باندې هغوی راغلي وو پروګرام ته کېناسته الله تعالی دې هغوی له د دې اجر ورکړي او کم کسان کم علما چې راغلي وو الله تعالی دې هغوی له هم اجرونه ورکړي چې هغوی راله او د پروګرام زمونږ چې هغه ښکلا ورکړه یو قسم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اکرام الحق دی او د دې دلکه مجلس شملي سره تعلق ساتم. زه د ټولو نه اول د همدم ټي وي شکریه ادا کوم چې هغوی دې ته دې مدرسې ته تشریف راوړو. په زه به یو دا خبره وکړم چې دا مدرسه او دا علاقه دا ډېر په کم تعداد سره مشتمل ده خو دلته ټولې قربانیانې چې دي دا د حضرت مولانا کریم احمد خان صاحب دي هغه په دې مدرسه کې انتهایی محنت او مشقت سره کار کوي او بله خبره دا چې په دې مدرسه کې محتمم صاحب چې څومره لوډ برداشت کوي نو هغه سهار مانځه پسې د هغه کلاس دی ماسپښین مانځه پسې د هغه کلاس دی د ماښام مانځه پسې د هغه کلاس دی نو دا ټول ثمرات چې نن میلاو شو موږ ته دا د هغه محتمم صاحب کمالات. والسلام. ثانک یو ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکړه زه به دا یو خبره دلته اټ کمات چې نن سبا تاسو ته پته ده موسم بهار چې دی هغه شروع شي دی هغه راځي خو ما ډېر مخکې ویلي چې په شانګله کې موسم بهار چې دی نو هغه ډېر مخکې شروع شوی دی ځکه چې تقریبا دا فروری د هغې نه مخکې هم دا چې میاشت نیمه په شانګله کې مسلسل ماشاءالله دیني پروګرامات چې دي هغه روان دي د چکېسر نه واله پورن د مضافاتي علاقې څومره کلي چې دي تاسو به زموږ پروګرامونه ګورئ موږ پکې انوایټ یو اوس هم یو څو کسانو ټایمونه اخیستي دي پروګرامونه را روان دي ډېر خوندوره ماحول دی ډېر خوندورې ورځې شپې دي میاشتې دي دا طلبا چې دی فارغېږي څوک د حفظ نه څوک د ناظرۍ نه څوک د ترجمې نه ډېره مزه کوي او زموږ به دا دعا وي چې الله پاک دې داسې ماحول او داسې هلې ځلې او داسې کوم اکټیویټي دی الله برقرار ساتي خپل کوربه شپ الله ته ورکړي جات ته ګوره همدم ټي وي د الله په امان.